الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة في زمان الله عز وجل رجل خرج من بيته إلى مسجد من مساجد الله عز وجل ورجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل ورجل خرج حاجا. زما انتہائی درجی معزز مسلمانان ورونو خصوصاً په بهرني ملکونو کې مسافرو پرې دنیا باندې چې الله تعالی کوم وبا راوستې را د هغې نه هر مسلمان واقف دی چې د یو درزن نه سوا ممالک هغې په خپل لپیټ کې اغوستي دي. په داسې صورت کې مسلمان له خپل احتیاطي تدابیر ضرور پکار دي چې مسلمان څومره هم ممکنه احتیاطي تدابیر دي چې دا مسلمان خپل کی او هغه اختیار کی. خو په بعضې ځایونو او ممالکو کې په هغه احتیاطي تدابیرو کې دومره غلو شوي ده چې تر دې پورې جوماتونه هغې ته تالې لګېدلي او جوماتونه یې باقاعده بند کړي دي. الان کې شریعت د دې اجازت بالکل نه ورکوي ځکه جماعت چې کم دی په دې کې الله تعالی د مسلمان د پاره د امن ذمواري اغوستې را. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی ثلاثة فی زمان الله عز وجل درې کسان دي را الله تعالی په ضمانت کې دي. رجل خرج من بیته الى مسجد من مساجد الله عز وجل یو هغه سړی چې د خپل کور نه د الله جماعتونو ته یو جماعت ته ورغی. ورجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل یو هغه کس چې الله په لار کې د جهاد د پاره ووت. ورجل خرج حاجا او دریم هغه سړی چې د حج د پاره ووته. نو جماعت کې الله تعالی د مسلمان د حفاظت ذمان اغوستی دی. بهر کیف خو بعضې ملکونو کې داسې وشول نو هغه مسلمانانو ته لږه پریشانی را مخکې شوه. نورو منځونو کې خو اکثر په خپلو دیرو کې منځونه کوي خو د جمعې د منځ مسله راله. په دې وجه باندې مسلمانان خصوصا زمونږ مسافر چې بهر ملکونو کې دي کم ځای کې چې جماعتونه بند شوي دي نو هغه په یو پریشانۍ کې پرېوتل. بېګا د شپې ناوخته پورې کسانو رابطې کولې میسیجونه یې رالیږل چې سبا د جمعې ورځ ده لمونځ به مونږ څه طریقې اختیار کو. آیا په خپلو دیرو کې عام د ماسپښین مونځ وکړو که نه د جمعې مونځ وکړو. نو دغه خلک چې څنګه عام مونځونه دیو په دیرو کې د جمعې سره کوي داسې د جمعې مونځ هم وکړي. د جمعې مونځ دې نه تره کوي عام د ماسپښین مونځ دې نه کوي. کمو علاقو کې چې د جمعې مونځ کیږي یعنی دیهات نه یې بانډه نه او هلته کې جماعتونو کې د جمعې مونځونه کیږي نو دغه شانتې په کار دا نه دی چې خامخا د دننه جوماتي جومات نه علاوه بیا په نورو ځایونو کې هم هغه علاقو کې د جمعې مونځ کیږي. چونکې جوماتونه بند دي نو تاسو خپلو خپلو دیرو کې ځان له د جمعې مونځ وکئ. اکثر خلک د خطبې نه لږ ګبراوي چې د جمعې مونځ موږ په دیرو کې وکړو خطبې به څنګه چل کیږي. نو خطبه مختصر خطبه ووایي. یوه دیره کې د امام نه علاوه درې کسان دي دا د جمعه نه تره کوي د جمعې مونځ وکئ. خطبه مختصر وای هغه الفاظ وای چې کم منګه پین وخته په مونځ کې هغه الفاظ استعمالو. مثال په طور باندې داسې وای الحمدلله رب العالمین دا منګه سورة الفاتحه کې بار بار وایو. دا هغې نه پس درود شریف وایي درود ابراهیمي هم منګه مونځ کې وایو. الحمدلله رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف نفس بیا د قرآن مجید مختصر یو 3 آیتونه وای یا آخر کې آخرنی لس سورتونه چاته یادي دا غینه مختصر سورت وای کنه سورت الاخلاص قل هو الله احد المسلمان ته یاد دی دا وای دا غینه پس کینی دوباره دویمه خطبه ته چې پاسې بیا وای دغه شانته الحمدلله رب العالمین درود شریف وای آخر کې بیا یو مختصر سورت وای قبل مختصر سورت چاله نور زی راشته خیر دی بیا وای او دا غینه پس بیا د جمعې منځ وکئ عام منځونه چې جماعتونو کې څنګه کیږي 2 رکعات د فرض منځ وکئ بس دا مختصره طریقه ده آسانه طریقه ده مشکلات پکې نشته خو د جمعې منځ چې کم دی نو دا حد الوسع مه ترک کوئ د هغې نه پس بیا چې کم دی د تمام عالم دپاره دنیا کې چې څومره هم مسلمانان دي ځای په ځای د هغو دپاره دعا وغواړئ چې الله تعالی د دنیا په ګوټ ګوټ کې مسلمان چې کم دی د نبی علیه الصلاة والسلام امتی دا الله تعالی په خپل حفظ و امان کې وساتي او د دا قسمه امراضونه وباګانو نه الله تعالی چې کم دی نو حفاظت نصیب کی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.